زما زړه دا خبره کول نن چې کدی نه وي نن به زمونږ د رسول سره دې اوسه کولی دا په کوم طرف دا ظالمان راتاویږي. ختم نبوت، ناموس رسالت، اسلامي دفاعات د ملک نظریاتي سره دا قسم دې دغه سړی ولاړ دی او د هغه تنها کولو کوشش دا خلک کوي، د هغه کمزوري کولو کوشش کوي. حتی چې مړه زما استاد کلي هغه څوک هم راپاڅول چې خپل یونین کونسل نشي ګټلی او پاسېږي چلی وایي. پېژنې یې که نه پېژنې؟ او هغه ته مقلي کول صاحب د دې وخت پیغمبر ورته ځان ښکاري. عالمي مجلس والا غلط دي، پلانکي غلط دي، پلانکي غلط دي، د خولې نه دقه بواسیر خیږي نور څه شی وینه غریب سره. ملا هم نه دی، ملا په نوم باندې ملا دی. الله تعالی دې معافي وکړي. بس میږي ته خدای په کار شي وزرې ورته ورکړي. تر اوسه پورې چې څه کوله کوم عزت ورته جمعیت علما ورکړه هغه عزت یې خپل تباه کړو. الله دې ورته هدایت وکړي. موږ ورته اوس هم دعا کوو خو موږ به د دغه خلکو نه ځان ساتو انشاءالله. ساتو به طالبان ټیشو پیپر په شانتي ټیشو پیپر په شانتي نه استعمال کړل. الحمدلله زموږ د دیني مدرسو زموږ د ګیرو پګړو حفاظت کوي الحمدلله دغه خلک. او موږ دې ته ویل غواړو انشاءالله ولې چې کله رانه وینه وغواړي وینه مو ورته ورکوي انشاءالله. چې کله سرونه وغواړي مو ورته ورکوي انشاءالله العزیز. دیو ته موږ وایو موتو بغیظکم. بس دغه څلور پنځه منافقان د ځان سره ساتئ، د هغې سره ګرځېږئ. دغه به انشاءالله نه دنیا کې بچ کولی شي. دنیا کې خپل ضلالت وکړو، آخرت کې خپل ضلالت ګورئ. موږ ټول دلته اعلان کوو موږ د قائد ملت اسلامیه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه جمعیت علماء اسلام باندې زموږ مکمل اعتماد دی او دا اعتماد به هم د مرګ تر ساعته پورې وي انشاءالله. څو میاشتې مخکې زه لاړم باډۍ ته ختم نبوت جلسه وه. یو کس ما سره کېناستو بیټک کې ما ته وایي چې تاسو نور ډېر ښه خلک یئ خو تاسو د ختم نبوت جلسه وه. ما ته یې د ختم نبوت په نوم سیاست کوئ. ما ورته ویل دا ته پته شته دی په دې ملک کې نن قادیانې کې دلته حرکت نشي کولی قانوني طور باندې خپل عبادتګاه ته مسجد نشي ویلی اذان نشي کولی اسلام نوم نشي استعمالولی. دا ته پته شته دی دا په 7 ستمبر 1974 په دې اسمبلۍ کې یو سیاسي ملا ناسو مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمه الله ما دې 13 روزه کې لاک ډاون هم و. نو زما شوق و چې زه به د ختم نبوت تاریخ ما مخکې یو ځل 2-3 مطالعه کړی خو دا ځل مې شوق و چې دا ځل یې تفصیلي بیا مطالعه کړم. ما د 1952 تاریخ تفصیلي مطالعه کړو. بیا 73-74 مې کتو. بیا مې ملګرو ته ویل ما ورته خلاصه دا وه 1952 کې موږ قرباني زیاتې ورکړې نتیجه نه ده حاصل شوې. 1973-74 کې قرباني کمې د نتیجې ته موږ رسېدلي یو. وجه څه وه 1952 کې دلته د جمعیت علماء اسلام طاقت نه و په شا باندې. 1973-74 کې د جمعیت علماء اسلام طاقت موجود و د هغې د وجې نه مقاصد حاصل شوي دي. هغه ته بیا ما خبره کول ما ورته په دې ملک کې نن د ختم نبوت زنده‌باد نعره که لګو نن که زما غوندې کې یو غلام په سټیج باندې ناست دی هغه د قادیاني په خلاف باندې لګیا دی د وینې ورکولو ضرورت نشته دی جیل ته راتلو ضرورت نشته دی. حتی که زما حکمران خبره کوي د هغې خلاف قانوني طور باندې زه راوځم ما ورته دا د هغه سیاسي ملا قرباني ده دا د هغه سیاسي ملا برکت دی که هغه نه وی نن به بیا ما تر ختم نبوت زنده‌باد نارې دپاره د وینې ضرورت وي د تحریک ضرورت به وي د جیل ضرورت به وي. نن نشته دی وجه سره دلته جمعیت علماء اسلام په شا دی دلته قائد جمعیت موجود دی دلته زموږ دغه سیاسي علما موجود دي. ما ورته ویل زه ایمان ګڼم ملګرتیا مې کړې وه ملګرتیا به یې کوم کې نه کومه خپل ځان راته غدار ښکارېږي منافق ښکارېږي انشاءالله کوو به عالمي مجلس تا پوزي ختم نبوت مولانا عمران صاحب د هغې له ملګرو په کلکه باندې ملګرتیا کوو که نه انشاءالله. چې کله مال مطالبه ورکړي ورکوو به د جان مطالبه ورکړي ورکوو به میدان ته د راوتو مطالبه وکړي کوو به انشاءالله کوو به وعده ده. الله دې ملګرو دا ویډیو شیر کړئ او ورسره زموږ پیج لایک کړئ.